السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. بسم الله الرحمن الرحیم. ټول تعریفونه د رب ذوالجلال د پاره چې خالق او مالک او پروردگار د کل عالم دی، او درود پاک په خاتم الانبیاء حضرت محمد صلی الله علیه وسلم باندې. امید رب ذوالجلال ساتم چې تاسو برو ټوله په صحت با برابر یې. الله جل شانهم د دنیا او آخرت ټول خوشاله نصیب کړه. الله جل شانهم د هر درد، د هر غم، هر مصیبت، هر تکلیف او هر آفت نه په خپل امن او امان کې وساته. ډیرو عزتمند محترم مسلمانانو ورونو او خويندو، نن درته یو نوې او خاص وظیفې سره حاضر یم. محترمو، دا نننۍ وظیفه دا ډیره عالی شانه قرآني وظیفه ده، طاقتوره وظیفه ده. دا د چا دپاره؟ دا د هغه خلکو دپاره ده چې څوک وایي چې زمونږ یو عمل هم نه قبلیږي، یو حاجت هم نه پوره کېږي. چې کمې دعاګانې غواړو د څه دپاره هم غواړو، د جایز خواهش دپاره، د مینې محبت دپاره، د نوکرۍ دپاره، یا مسافرۍ کې سړی وي هغه ته مزدوري نه میلاویږي، دیاړي نه میلاویږي، یا د هر قسمه ناممکنه حاجات یا هغه نه پوره کېږي. د هغې دپاره ډېر دعاګانې وظایف وکړو، لیکن هغه نه پوره کېږي. د هغې د پوره کېدو اړولسه چانس نشته دی. نو محترمو، د هغوی دپاره دا ډېره ناشنا او ډېره طاقتوره مجربه وظیفه ده او قرآني وظیفه ده. محترمو، چې څوک هم دا وظیفه وکړي نو الله جل شانه د هغه هر دعا او د هر څه دپاره غوښتي وي، د هر حاجت دپاره، ناممکنه حاجت دپاره، د رشتې دپاره، د جاب دپاره، د نوکرۍ وغیره دپاره غوښتي وي، جایز خواهش دپاره کمې دعاګانې تا غواړي، نو الله جل شانه هغه دعاګانې ډایرک قبلوي، ډایرک ان ډایرک. محترمو، دا وظیفه ډیره اسانه، طاقتوره، پاورفل وظیفه ده. دا وظیفه وکړئ او خپل دعاګانې ان شاء الله تعالی په ګارانټۍ سره په الله جل شانه باندې قبول کړئ. راځو محترمو، وظیفې طرف ته. وظیفه څرنګه دا طریقې کار څنګه دی؟ محترم، ډیر آسان ترتیب دی، ډیر اسانه طریقې ده. محترمو، اول با یو پیرا درود شریف یا درې پی درود شریف وای، بیا به د هغې نه وروسته محترمو د 28مې سپارې یعنی د قد سمع الله قول التي دغه سپارې 28 پاره چې کومه ده د هغې کې سورة الحشر اخیری 3 آیاتونه هو الله الذي لا اله الا هو عالم الغیب والشهادة هو الرحمن الرحیم. اخیره پورې محترم دا 3 آیاتونه مبارکه پوره کېږي. دا به 27 پیرې ووایي، د هغې نه پس په محترمو بیا درود شریف مبارک ووایي، او بیا به محترمو د خپلو حاجاتو، د خپلو مشکلاتو د حل کېدو دپاره، د نوکرو دپاره به دعاګانې وغواړئ. الله جل شانه به ستاسو دعاګانې ضرور قبلوي. محترمو، ډېر اسانه طاقتوره پاورفل وظیفه ده. په خپله مو کړئ او د ثواب په نیت باندې د نورو خویندو ورونو سره لازما شیر کړئ، او زمونږ یوټیوب چینل مولانا وظایف در سره هم سبسکرایب کړئ. السلام علیکم ورحمة الله تعالی وبرکاته.